په معاشره کې داسې قومونه شته دي ځنه چې هغوی که چیرې 3 وروڼه اسټرالیا کې وي مثال یا یوروپ کې وي بهر ملکو کې وي یو ورور یې خونې کې وي هغه روزي بهر ګوډی یا سبزي یا کار کوي هغه دې دپاره کوي چې زه فریضه لرم فریضه صرف دا نه دی چې ووځه نوځه مطلب نه په کار د انسان څه نه څه محنت مزدوري وکړي پیغمبر اکرم صاحب به څه کله چوک ناست وو چا به څه پیغمبر سره خبره کوله نو پیغمبر به پوښتنه دا ونه کوله چې شغل کار د چی دی څه کاروبار کوي بیا به چا څه ورته وویل چې یا رسول الله بیکاره یم پیغمبر به مخه ته نه وړول پیغمبر به بیا اهمیت نه ورکول پیغمبر ورته وویل چې ما نظیر نه ولوېدلې چا پیغمبر نه پوښتنه وکړه ویل یا رسول الله پیغمبر وویل چې مؤمن څه کار نه کوي فني نه ویزده کار یې نه ویزده هغه بیا دین خرڅوای شي ایمان خرڅوای شي بیا هغه ته بیا اسانه دی چې هغه بې ایمانه شي نو کسه مولا علی علیه السلام ته سترګې وغړوه یا هم هغه به زمینداره کوله مولا علی علیه السلام نور امامانو کړي دی مولا به کله ورکې هغه ټایم به ورسره و کویوان به کندل بیا به خلکو ته واقف کول مختلف هغه ته اندیشون سه مولا به څه کله فارغ شو خرما به لکول بغبني به کوله مولا یعنی اهل بیت و هر یو بقاعده کار و مزدوري کړي دی او ډېر بد اثار دي بد نتایج دي څه مولا علیه السلام یې څه سستی تنبلی بیکارۍ د هر یو غم د هر یو بدبختۍ سبب جوړېدای شي موږ معاشرې کې ته وکسې جنګ جګړې فساد فتنه یوه وجه همدا دی چې کله وروڼه بیلیږي هم هغوی به هم مثلا دا وي چې یو ورور یې چې ما ګټلي دی مثلا نور وروڼو ته یو قسم ته پیغور جوړېږي چې تاسو یو ناست و یا څه خو که دا شی وي چې هر یو ورور هر یو کس خپل ځای کې محنت کوي خواری کوي نو هر یو کس فخر سویلی شي افتخار سویلی شي چې ما هم خونې کې ګټه ګوټه کړې دی خواری مو کړې دی زحمت مو کړی دی مولا علیه السلام یې چې کوم کس بیکاری کوي بیکاره وي نو هغه فساد فتنې طرف ته تلای شي یاد وساتئ ایمو معاشره یو بحران انده ده یو چلنج انده ده یوه مسئله انده ده څه یوه کس نیمه بود چولی وي او یوه کس ته تقریبا سترګې وي یوه کس ته تقریبا نظیر وي یوه کس ته تمه وي دا ډېر بد دستور دی ډېر بد اصول دی یوې معاشرې کې دا شی نشته دی ایمو د ګاډي خونې نظام کې هم دا شی دي چې بالاخره 80 سره خلخانه به یا 80 سره به یا به 60 سره خلخانه وي بالاخره 2-3 کسان به بس مغه به لګیا وي خواری زحمت به کوي نور به ناست وي خو په کار داسې دی چې انسان وخت سره فن زده کړي کار زده کړي محنت وکړي زحمت وکړي دا څه په خپلو خپو ودرېږي و ایمو معاشرې کې دا دستور هغه لا دی چې 15 40 کالو پورې یو زوی پلار پسې تکیه بسیا وي نه په کار دی 17 کال نه بعد څه واده ورته وکړو په کار یې په خپو یې ودرېږي کار زده کړي فن زده کړي حرفه زده کړي په کار دی چې انسان محنت وکړي انسان په خپو ودرېږي چې کله صاحب اولاد شولې بچي د شول تعلیمو کې شول ختم کې بیا ته مشکلات نه وي پیغمبر اکرم ته یو کس راشي ته یا رسول الله لسونه پرې ولګ مدد تر سوه که تعاون